نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سورة الأعراف پارا نمبر 8 رکو نمبر 9 آیت نمبر 65 خلاصه در رکو پس داغینا لفظی ترجمه دعوت دی سورت د رب العالمین عبادت اور بندگی کوي عقلی دلائل نورستو دویم نقلی دلیل بیانیگی په واقعا د حضرت هود علیه السلام دا عظیم اور جلیل القدر پیغمبر دی مفسرین د دنوم عابر ذکر کوي د ارم بن سام په اولاد کې په شپږم پوش باندې دا پیدا شوی دی د پلار نوم عبد الله یا صالح دی د مور بیبي نوم مقعمه ده د نوح علیه السلام د طوفان نه تقریبا 2600 سال وروسته دا پیدا شوی دی د نوح علیه السلام په قوم باندې چې کله عذاب راغی ټول هلاک شو سوا د هغه کسانو نه چې کوم ایمان ولو د هغوی نه رب العالمین انسانان دوباره پیدا کړ ډیر وخت پورې هغوی د رب العالمین عبادت او بندگی کوله پس د هغوی نه هغه هم په کفر او شرک کې مبتلا شو رب العالمین د هغوی د اصلاح د پر حضرت هود علیه السلام راولېږ وزینو کې د حضرت هود علیه السلام تذکره ده د عمر په باره کې مفسرین لیکي چې 460 یا 480 سال د ژوند او زندگی تیره کړې و د قوم د آبادو په مقام د یمن او عمان په میز کې او د هغه زینم احقاب د شګینه علاقه ده کله چې هود علیه السلام دوی ته دعوت ورک توحید طرف ته دوی ورسره اونه منله طریقه د دعوت د حضرت هود علیه السلام بیان ده دغه کسانو باندې رب العالمین قسم نعمتونه کړیو روحانی نعمتونه دنیاوی نعمتونه رب العالمین ورته اقتدار ورکړو قوت ورکړو طاقت ورکړو صحت ورکړو عمر جون اور زندگی ورکړی و واغوی د رب العالمین شکر ادا نک کله چې ورته دغه پیغمبر دعوت ورک دوی په هغه باندې الزامات ولګول العیاذ بالله چې ته دروغجنی ته کم عقل په هر طریقه باندې انکار کو مخالفت کو په شرک کفر کې مبتلا دغه عظیم پیغمبر ورته په نرمۍ سره دعوت ورکي جزا بی وقوف نیم زه د رب العالمین د طرفنا رسولم زستاسو خیر خوایم زه امانتداریم تاسو چې کوم کفر او شرک کې مبتلای دا پریک دی هغوی پرې خودو ته تیار نو په دوی باندې رب العالمین قحط راوس بارانونه بند شو 3 کاله پورې بارانونه نه کېده پریشان شو مصائب او تکالیفو کې مبتلا شو دوی یو وفد تیار کړ چې تاسو لاړ شئ مکة المکرمه ته د رب العالمین د کور سره د باران د پاره دعا وکړي د سردار قیل په مشرۍ کې دوی یو وفد ولېږه چې کله مکة المکرمه ته نږدې شو ملاقات د هغه ځای د سردار معاویه بن ابي بکر سره وشو هغوی د دې مهمان نوازي وکړه یو میاشت پورې هغې سره دوی پاتې کېدل دغه خوندونه یې اخیستل ګانې بجانې لذتونه شرابو دوی کې مبتلا و بیا هغوی د مهمان نوازۍ نه تنګ راغله یا دهاني ورته وکړه هغوی لاړه دعا کوي کله چې د رب العالمین کور سره لاسونه اوچت کړه دعا غواړي ربه موږ راغلي د دې دپاره چې موږ باندې باران را ووروه الته هغوی دعاګانې کوي او په خپله علاقه کې چې کوم پاتې کسان دي هغوی هم دعاګانې کوي رب العالمین د دوی دپاره 3 قسمه وریځې راوستي یو قسم توره بل قسم سره او بل قسم سپینه وریځ او دې ته اختیار ورکړی شو چې دوی کې د یو انتخاب وکړي دوی توره وریځ خوښه کړه او دوی بیا هم دا نه ویله چې رب العالمین په موږ باندې دا باران راوري بلکې بیا به نسبت هغه بوتانو ته کوو کله چې توره وریځ دوی ته راغله دوی په ځای د دې باندې چې د رب العالمین شکر ادا کړی د رب العالمین نافرمانی شروع کړه په ګناهونو کې مبتلا او په دې باندې خوشاله و چې اوس به قحط سالی ختم شي او موږ ته به قسم نعمتونه میلاو شي مسلسل 2 ورځې په دوی باندې تیزې هواګانې وي دغه پیغمبر او د سره چې کوم کسانو ایمان راوړیو دیو یو کچه ځای ته پناه واخیستله رب العالمین په دوی باندې عذاب راوس او د ټولو د پاره د عبرت نشان وګرځاو پس د هغه هواګانو نه رب العالمین په دوی باندې عذابونه راوستو رب العالمین تباہ و برباد کړ په دې کې عبرت دی درس دی سبق دی چې راشي د رب العالمین نه بغاوت پرېږدئ د رب العالمین عبادت او بندګي شروع کړئ ورنه څنګه عذابونه چې مخکې قومونو باندې راغلیو د دغه شانتې عذابونو انتظار وکئ د رب العالمین د طرف نه په تاسو باندې هم دغه شانتې عذابونه راځي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أولئك من عاديان تا
اخاهم ورور د هغوی هودا حضرت هود علیه السلام ورور دا کله په اعتبار د دین سره وی کله په اعتبار د نسب سره وی کله په اعتبار د علاقه او وطن سره وی دلته په اعتبار د نسب سره قال ويل هغه یا قوم قوم زما اعبد الله عبادت وکړئ د الله انسان دنیا ته دراتلو مقصد هم د الله عبادت او بندگی ده ما لکم نشتد استاسو د پار من اله حسوک معبود غیره سوا د هغنا سوا د الله نه دغه الله تا را مدد شي وای دغه الله نه حاجتونه غواړي دغه الله عبادت بندگی کوي افلا تتقون آیا نيریږي تاسو کله چې دعوت ورک قوم خپلتا نو دغه قوم مشرانو سردارانو غټانو دغه پیغمبر مقابله شروع کړه مخالفت شروع کړه تکذیب شروع قال الملأ الذين اول هغه سردارانو کفرو چې کفر کړو من قومه د قوم د هغنا مخالفت نه علاوه پدغه خپل پیغمبر عظیم پیغمبر باندې الزامات لګول شروع کړه ان بشک من لنراک خامخ وینو تعالی را فی صفاحتن پکم عقلی کی بلکې اعقل الناس وی پیغمبر د هغه وخت خلقنا د ټولو نه زیات عقل من وی و ان او بشک من لنظنک خامخ گمان کو پتا باندې من الکاذبین د دروغ جنونا تا تکل الله نبوت رسالت در کړي قال ويل هغه خپل نرمۍ سره دعوت ورکي یا قوم ای قوم زما لیس نشتد بی پما باندې صفاحتن سکم عقل توب نیمکم عقل ولکنی لیکن ز رسول من رب العالمین رسولم د طرف د رب د مخلوقاتنا زه د هغه رب د طرف نه پیغمبرم چې کوم ستاسو رب دی ما ته الله نبوت او رسالت را کړی دی منصب د نبوت بیانېږي ذمہواری د نبوت بیانېږي ابلغکم زرسوم تاسو ته رسالات ربي پیغامات د رب خپل وانا لکم او زیم ستاسو د پاره ناصح خیر خوا امین امانتدار دو خپل صفات بیان شو خیر خواهی یعنی د کوم خبره چې ز تاسو ته دعوت درکوم دیک ستاسو د پاره د دنیا او د آخرت کامیابی ده خوشحالی ده او زه په دې کې امینم امانتدارم کمې زیاتې نکوم او تاسو تعجب کوئ د تاسو نبوت څنګه میلاو شونه دا کوم د تعجب خبره ده ما ته الله وحی کړی دا نبوت را کړی دی او زه تاسو ته دغه الله طرف ته دعوت درکوم او عجبتم آیا تعجب کوئ تاسو پدی خبر باندې جاءکم چراغ تاسو ته ذکر النصیحت وحی من ربکم د طرفا د رب ستاسو علی رجل منکم پیوسړي ستاسونا دغه حضرت هود علیه السلام د نوم دغه عابر مفسرین ذکر کوي او د صد لپاره لیونذرکم چې ويروي تاسو لرا په دې وحی سره د عذاب د الله نه او ذکر د هغه نعمتونو دی چې رب العالمین په تاسو کړی دي کم از کم د الله دغه نعمتونو شکر ادا واذکروا رایات کړئ نعمتونه د الله په شکر سره اذ جعلکم کلچی وګرځولای تاسو لرا هغه الله خلفاء جانشین آبادی دن کے نائبین من بعد قوم نوح فزدا ہلاکت د قوم د نوح علیہ السلام نا نو دا په اولاد د حضرت نوح علیہ السلام کې رب العالمین را لګلو وزادکم او زیات کړو تاسو لرا فی الخلق په بدن کې په جسم بسط فراخی طاقت الله تاسو ته طاقت در کړې قوت در کړې دې جسمونه در کړې دې عمرونه در کړې دې ول د دې شکر ادا کړئ د رب عبادت بندگی کوئ کفر شرک پرېږد فذكروا نرایات کړئ آلاء الله نعمتنا د الله لعلکم تفلحون
د دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. هغوی مخالفت وکړو، تکذیب وکړو، دعوتی قبول نکړو د هغه، بلکې توهین طرف ته روان شو. مطالبه یې شروع کړه د هغه عذابونو، د کوم عذابونو نه چې به هغوی يرول. قالو ویل دوی اجئتنا، آیا راغلی ته موږ ته لنعبد الله، دې دپاره چې عبادت وکړو موږ د الله وحده یوازې، ونذر او پرېږدو موږ ما هغه څه لره کان یعبدو چې بندګي به کوله آباؤنا پلار نیکه زمنګ مشرانو زمنګ. منګ ستا په دعوت باندې، ستا په خبره باندې د پلار نیکه د مشرانو طریقه نه پرېږدو. خو دلته پلار نیکه مشران د هغوی په کفر شرک کې مبتلا او حق دعوتي قبول نک. فأتنا پس راوړه ته موږ ته بما هغه عذاب لرا تعدنا چې وعده کوي ته زموږ سره، یروي ته موږ د هغه عذابونو نه. ان كنت من الصادقین، کچری ته د رښتیا ویونکو نه، چې کچری تاسو ایمان را نوړئ په دغه کفر شرک کې مبتلا د الله د طرف نه به عذاب راشي. قال ویل هغه قد وقع علیکم، یقینا واجب شوی دی په تاسو باندې، من ربکم د طرفا د رب ستاسو، رجس وغضب عذاب او غصه په وجه د کفر او شرک او گناهونو ستاسو. اتجادلوننی، آیا جګړه کوي تاسو زما سره، بحثونه کوي زما سره، فی اسماء په هغه نومونو کې سمیتموها چې ښودلي دي هغه انتم تاسو، و آباؤکم او پلار نیکه ستاسو، ما نزل الله چې ندی رالیږلی الله بها په هغې باندې من سلطان څه دلیل، بلکې دغه بوتانو لرا تاسو په خپله نومونه یې ښودلي دي، صفات هم ورته ورکړي دي، ثبوتان د اولاد د پاره، ثبوتان د باران د پاره، ثبوتان د حاجتونو وغیره د پاره، خو دې کې تاسو سره هیڅ قسمه دلیل نشته دی. لہذا نو ستاسو په بازار کې فیصله د عذاب شوې ده. فانتظروا، پس انتظار وکړئ تاسو، انی بشک زهم معکم تاسو سره یم، من المنتظرین د انتظار کوونکو نه. فانجیناه، پس نجات ورکړو موږ هغه ته، یعنی هود علیه السلام ملګرو د هغه ته، او هغه قوم د هغه ټول هلاک تباه او برباد شو. والذین او هغه کسانو ته معه چې د سره په ملګرتیا کې، پراوړلو د ایمان کې، په تابعدارۍ کې، برحمت منا پر رحمت خپل سره. وقطعنا او پریکړه من دابر الذین جرلی تهغی کسانو کذبو چې دروغجنی ګڼل بآیاتنا آیاتونو زمنګ لرا، وما كانوا مؤمنین او نو دوی مؤمنان.